وحید ترجمان یم. مونږ نن سوات ته دوره د امن جرګې د صوبایي چیرمین سالار جناب سید کمال شاه باچا ایڈوکیټ په قیادت کې مونږ نن دلته سوات ته راغلي یو. مونږ سره رحمدین صدیقي صاحب د ملکنډ ډویژن زمونږ د امن جرګې چیرمین دی، ملک غلام علي صاحب د ضلع سوات د امن جرګې زمونږ صدر صاحب دی، او ذاکر کلام خان زمونږ دلته د امن جرګې نائب صدر دی د ضلع سوات. نن مونږ دلته چې راغلي یو، دلته د ټولو نه اهم ایشو دا خو مونږ ته اوس دلته پته ولګېده چې مشر به باچا صاحب به ډېره په تفصیل سره خبره کوي. هغې به انشاءالله په خپلو خبرو کې به ټیک ټاک ټچ ورکوي او یو جامع حکمت عملي به ورکوي چې صوبایي حکومت لا د ثقافي برادرۍ په منځ کې کم تناو پیدا شوی دی یا کم د صوبایي حکومت په ایما باندې یا د چند څو کسانو په ایما باندې چې هغه د ثقافت برادرۍ سره تعلق نه ساتي او هغې په ثقافت برادرۍ کې د سوات په ثقافیانو ورونو منځ کې کم دا خلیج پیدا کړی، کم تناوې پیدا کړی. پکار دا ده چې صوبایي حکومت په دې وخت کې با اختیاره حکومت دی او دا ډېره د افسوس خبره ده چې د صوبایي حکومت سالار د صوبې وزیر اعلی نن د سوات په خاورې سره تعلق ساتي او په سوات په خاوره کې نن ثقافي رور په احتجاج باندې دی، نن دکاندار رور په احتجاج باندې دی، نن نرسز په احتجاج باندې دي، نن زمونږ ایجوکیشن طبقه چې کوم دا پرایویټ سکول اسوسییشن په احتجاج باندې دي، نن د ماشومانو پیرنټس په احتجاج باندې دي. اخر د دې خاورې نه بعد د دې علاقې دا قوم دا به څه کوي، دا به کوم طرف ته د حکومت بوتلل غواړي. لہذا دلته یو ډېره بله غټه اهم ایشو چې کومه تاسو ټول ورونه به خبر یې د تقریبا د دې ټولې صوبې هغه خلک چې د میډیا سره ټچ دي او د اخبار سره د پرنټ میډیا الکترونیک سوشل میډیا سره ټچ اوسي چې نن اتمه ورځ ده چې په کلکوټ، تل، کمراټ، د اپر کوهستان، د اپر سوات او د اپر دیر چې کومه هغه ایریا چې کومه په باونډري باندې د هغې د یو بل سره غم خادي ده، یو بل سره اوبه شریکې دي، د یو بل سره کمیونیکیشن روډز دي، په هغې باندې ډېره زیاته یوه غټه ایشو جوړه ده چې نن اتمه نهمه ورځ ده چې هلته ترسیل نه کېږي، اشیای خوردنوش نه پرووایډ کېږي، نه د هغې رسد نه کېږي. په دغې باندې مونږ د امن جرګې خپل یو موقف دی او د هغې دپاره زمونږ یو خپله سټریټجي جوړه کړې ده. زه ضلعي صدر د امن خیبر پښتونخوا امن جرګه ضلع سوات ضلعي صدر ملک غلام علي صاحب ته خواست کوم چې هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. په دې حوالې سره مخکې باد سپورټ زمونږ چې څونه امن جرګې ملګري دلته راغلي ټولو ته هرکلی وایم. او بیا زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ د سوات د خلکو اواز چې دی هغه مطلب چې بند کړی شوی دی او زمونږ کوم د اواز ځای دی هلته شاته بنکرول ولاړ دی او مطلب موږ نن په روډ باندې هغه مطلب چې هغه پریس کانفرنس کوو نو دا زمونږ د باچا صاحب دپاره یو فخر خبر هم ده چې هغه مطلب چې هغه مظلومانو هغه اواز هغه نن په دې روډ باندې اوچتی. ګرانو ملګرو مشرانو، موږ چې نن دلته کم ایشو باندې راغلي یو هغه تاسو ته پته ده چې کمراټ یو سیاحتي علاقه په نوم باندې هغه راوچته شوې ده او په ټول پاکستان کې څه چې انټرنیشنل څه د باندې د هغې مطلب چې یو ډیمانډ او یو مانګ دی او خلک راځي. مطلب اته ورځو نه هلته یو ایشو اوچته شوی دی چې هغه کلکوټ خلکو د تل کمراټ خلکو ته روډ بند کړی دی. و اته ورځې وشوې هغه خلک مطلب میسوره دي. اوس چې دی صوبایي حکومت زمونږ لکه مطلب چې وزیر اعلی صاحب هم د دې ځای دی او دلته مطلب صوبایي حکومت غټ غټ وزیران هم د دې علاقې سره ملکنډ ډویژن سره تعلق ساتي. خو له بده مرغه د صوبایي حکومت او د دې کم مطلب چې کابینټ دی هغه د عوامي مسایلو نه مخ اړوي چې کوم ځای عوامي مسایل هغه مسایل چې دی مطلب هغه مسله پاتې کېږي او دا په هغه حیوانانو او په هغه کرسو باندې مزې کوي او د مطلب غریب ولس غریب عوام د دوک درد نه دوی ځان بلکل ناخبره ساتي. ګرانو ملګرو چې کله دا ایشو راته په کار خو دا وی چې فوراً کمیشنر صاحب دلته ناست دی، ډي آی جي صاحب دلته ناست دی، دوی به فوراً اکشن اخیستی وی او هغه قومونه یو بل کېنولی وی چې مطلب چې هغه ایشو دیات ته نه دی چې مطلب اوه اته ورځې هغه خلک میسوره شوی. نو اوس هم هغه روډ چې دی هغه د دې ټول علاقې مشران تللي دي، جرګه تللي ده او څه مطلب ګاډي ګیرو هغه یې به پرېښودې دي
خو هغه کوم تناو چې دی هغه په ځای باندې پاتې دی نو موږ نن پریس کانفرنس په ترو باندې د ډي آی جي صاحب او د کمشنر صاحب او وزیر اعلی صاحب ته دا وایو چې په دې میشو کې تاسو ایکشن وانغستو او که دې کې مطلب چې جاني او نقصان وشو نو بیا به دا صوبایي حکومت او دا ډي سي او دا کمشنر او دا مطلب چې ډي آی جي صاحب دا به ذمہوار نور به باچا صاحب دې باندې په ډیټیل خبره کوي زموږ صوبایي چیرمن دی او بل زه نن د پریس کلب په بندولو باندې زه د دې نااهل دې نابالغ حکومت زه د دې احکاماتو پر زور مخالفت کوم چې دیو دا کم غلط کم غلط اکشن اغستی او صحافیان نن په دې روډ ناست دي نو دا خو د صحافیانو او د قوم اواز دی د اواز یې بند کړی دی موږ د دې پر زور مزمت کوو او دا کم سړي چې په دې اکشن اغستی دی هغې ته موږ دا وایو چې فی الفور د سوات کلب پلس کلب کولاو شي مهرباني من امن جرګه ملاکان ډیویژن په دې ټایم کې زه د سوات پریس کلب نه بهر پریس کانفرنس باندې تاسو ته مخاطب یم وروڼو زه اول د صوبې حکومت د سوات پریس کلب په بندولو باندې ډېر سخت په الفاظو باندې مذمت کوم ځکه په دنیا په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې دا اولنی ځل دی چې د سوات پریس کلب حکومت وزیر اعلی او خپل یو سیکرټري په امام باندې د سواد اواز بندولو یو کوشش کړی دی او دا غیر قانوني غیر آئیني دی موږ د امن جرګې صوبه خیبر پختونخوا د دې بھرپور مذمت کوو او فوري طور باندې وزیر اعلی صوبه خیبر پختونخوا ته دا مطالبه کوو چې هنګامي طور باندې که دا پریس کلب کولاو نه کړی شو نو امن جرګه به د سوات صحافیانو سره به شانه به شانه به ولاړ ورسره زه د امن جرګې زموږ صوبایي سالار راغلی دی دلته د سوات پریس کلب صحافیانو ته په شانه د دې اظهار یکجهتي لپاره موږ راغلي وو او ورسره وروڼو یو طرف ته د سوات او د پاکستان حکومت د ټوریزم فروغ لپاره اقدامات کوي بل طرف ته د سوات د دیر کوهستان او د کلکوټ مابین چې د 10 ورځو نه 25,000 خلک میسور کېږي او د صوبایي حکومت هغه کمشنر هغه ډي آی جي صاحب دلته ناست دی هغه خبر نه دی په دې کې 2 زنانه په ډلیوري کیس باندې مړ دي ماشومان دغه د هغو کالام طرف ته وروڼه کولاوي نو زه د ډېر سخت په الفاظ باندې مذمت کوم د وزیر اعلی چې هغه دغه تعلق نه سواد نه دی کمینجر ملاکن ډیویژن ډي آی جي ملاکن ډیویژن چې هغه اوس پر ایکشن نه دی هغه سرونو موږ د امن جرګې دا خبره کوو چې زر تر زره دا ایشو دی حل کې که حل نه کوو نو موږ وروڼو ته وځو او انشاءالله تعالی دې کې به خپل احتجاج وکړو دا ټول نه مخکې خو زه ټولې صحافي برادرۍ له او خاص کر هغه زمونږ جرنالستان چې کوم اګریډ وو کوم خفه وو کوم نن په دې سړک ناست دي او کوم نن احتجاج کې مبارکي ورکوم چې نن عدلیې د دې هغه فریاد واورېده د دې موقف واورېده او دا خبره ثابته شوه چې کوټ دې له د پریس کلب کولاولو اجازه ورکړه او خبره چې کومه بنیادي ده او اصل خبره ده په هغې زه خبره کول غواړم زما دا ملګري چونکې دا امن جرګې د ملکن ډیویژن زمونږ عهدیدار دي ما سره صوبایي ترجمان دی عبد الصفزی صاحب ذاکر کاغانی رحمت صدیقي خلک غلام علي چموټ صاحب دی ما ته پرون ټلیفون وکړ چې دا شان زمونږ یو ایشو ده او په هغې موږ خبره کوو ما دې ته ووایي چې دا ستاسو دا ایشو په خپل ځای خو په سوات کې غټه ایشو چې کومه ده هغه دا ده چې جرنالستان په هر ځای کې دا ګروپینګ دا تفریق شته او دا په سوات کې ولې دا کار وشو دا خو د پاکستان په تاریخ کې د پریس کلب چا نه دی بند کړی ما د ټول نه مخکې به دا شروع کړو چې لړ به شو د هغې موقف به وورو د هغې نه به ځان پوه کړو بیا دې سلسله کې زموږ د امن جرګې چې کوم کردار دی ټول عمر چې موږ کوم ادا کړی دی نو هغه موږ به هغه کردار اوس خبر دا ده چې لکه په سوات کې دا کار ولې وشو یو ناشنا کار په سوات کې ولې وشو د ظلم نه او د زیاتي نه ډک کار ولې وشو او هغه خلکو سره وشو چې کم د قوم او د ملک سترګې دي چې کم د خلکو آواز دی کم د خلکو ترجمان دی بل افسوس دا دی چې زه په ښکته مونږه ناست یو مونږ دا محسوسوو چې د سوات پریس کلب سره دا ظلم شوي دی سوات جرنالستانو سره دا ظلم شوي دی او ولې د سوات یو سیاسي لیډر د سوات یو سیاسي کارکون یو سیاسي پارټي هغې سره په دې باندې خبره نه کوي او اظهار یکجهتي نه کوي نو مونږه
چې نن دلته راغلي یو موږ د ملګرو خپل ایشو په خپل ځای او زما چې کوم موقف دی کوم دریځ دی هغه دا دی چې ډېره د شرم خبره ده ډېره د افسوس خبره ده چې د چیف منسټر تعلق د سوات سره دی او تاسو وګورئ د ښکته علاقو چیف منسټران اکرم دورانی دی که زموږ نمبردان حیدرالدین پاتې شوی مرتبه باسي هغوی په خپلو ضلعو کې زبردست شاهنشان پریس کلبې جوړې کړي دي او دلته د صحافیانو مخکې نه یو اسټیبلشډ یو پریس کلب چې په کومې کې بعد هغې اکټیویټیز کې د سیاسي پارټو سرګرمۍ به کېدې سیمینار هغه بند شو او نن دا خبره چې نن موږ په سړک راشو موږ پریس کانفرنس کوو موږ صحافیانو سره اظهار یکجهتي کوو نو دا د دې صوبې زموږ چې کوم اعلی چارواکي دی او د دې ضلع سره تعلق ساتي محمود خان دا انتهایی د شرم خبره ده هغه دپاره او زه د امن جرګې د صوبایي چیرمن په حیثیت د دې خبرې سخت مذمت کوم بل زه د دې لپاره خپل یو تجویز تاسو ته درکوم چې په دې کې دا کوم ګروپینګ دی یا کوم بل ستاسو نورونه دي خفه دي نو د امن جرګې طرفه زه خپل خدمات پیش کوم چې د امن جرګې زه به د دې ځای خپل تنظیم زموږ صوبایي ترجمان دا به موږ په دې کې د امن خبرې نن نه شروع کړو که د جرګې ضرورت یې جرګه پکې وکړو که څه نور څه داسې د خفګان خبرې نو په هغې به خبره وکړو لهذا د امن جرګې د چیرمن په حیثیت زه د امن دپاره د سوات پریس کلب د مستقبل دپاره دا یو تجویز تاسو ته درکوم او زموږ کوم خدمات چې دي د جرګې نو هغه هم تاسو ته پیش کوم بله دویمه خبر دا ده که چېرې صوبایي حکومت دا کار کوي چې دا کوم کار یې کړی دی او دا سلسله جاري ده خو نن د کورټ نه سټې میلاو شوه د کورټ نه یو ریلیف میلاو شو د کورټ نه یو اورډر میلاو شو په دې کې سبا بیا د دې د ویکیشن دپاره د دې د ختمولو دپاره بیا حکومت د دې خلاف ځي نو د امن جرګې د صوبایي چیرمن په حیثیت زه دا خبره کوم چې تاسو له هم دعوت درکوم تاسو هم راځئ چونکې زمونږ دې وخت کې د امن جرګې په نیمه صوبه کې زموږ وجود شته زموږ په 14-15 ضلعو کې تنظیمونه شته زموږ په پېښور ضلع کې هم ټیک ټاک فعال تنظیم شته نو بیا به که چېرې حکومت د دې کار د لاس نه اخلي او دا کوم کارونه چې شروع کړي منفي نیګیټیو چې پریس کلب سیل کېږي بندېږي تاله کېږي نو د پېښور زموږ چې چیف منسټر کوم په پېښور کې رهایشګاه د فرنټیر هاوس د امن جرګې به موږ باقاعده زموږ چې کوم تنظیم دی د فرنټیر هاوس د وزیر اعلی هاوس او د گورنر هاوس به موږ ګیراو کوو او زه محمود خان ته دا وایم چې یا خو ته ډېر ناپوهه سړی ته د صوبې په کومه کرسۍ څوکۍ ته ناست دی نو د دې یا اهل نه یا ستا پوهه نشته ځکه چې که چېرې دا پوهه وه نو دا ګروپینګ د پېښور د والې د دې ضلع 32-33 متفاوته چې کومې ضلع دي سره شامل 33 ضلع په یو ضلع کې مونږ دا وینو ګورو مونږ ټولې صوبه کې ګرځو دا خفګانونه دا ګروپینګ د صحافیانو په منځ کې دا یي خو د یو مشر په حیثیت پکار دی چې د دواړه ګروپه راغوښتې وي دواړه یې اورېدلې وي او د دواړو په منځ کې نن مونږ راځو د ښکته نه مونږ جرګه کوو مونږ پیچ اپ کوو مونږ خبره کوو دا ذمه داري زموږ د صوبې د وزیر اعلی د چارواکي جوړېده چې د دې په منځ کې صلح کړې وه او د دې په منځ کې د خیر خبره کړې وه نو نن به د دې خبرې ضرورت نو شرم خبره ده ګاډي تېرېږي شاته د پولیس ګاډي بکتربند ولاړ دی اخوا د پولیس موبایل ولاړ دی دا په چا پسې راغلي دا صحافیان دا خو د دې صوبې نه بلکې د پاکستان یو مظلومه طبقه دی وخت چې کومه ده هغه زموږ جرنالستان وروڼه دي نو زه دا خپله زموږ د دې ملګرو چې کومه ایشو ده د کلکوټ او د لارې د بندېدو د دې خپل موقف تاسو واورېده د دې خبره ټیک ده دا په خپل ځای زما چې نن چې زه راغلی یم نو ما دې ته بېګا ووي چې د ټول نه مخکې به موږ ځو د دې زموږ جرنالستان وروڼو دې سره به اظهار یکجهتي کوو او د دې دا خبره به یوازې سواته پورې موږ محدود نه ساتو د دې د جرګې سره چې جرګه هم پکې انشاءالله موږ غواړو چې جرګه پکې وکړو وزیر اعلی خو ونه کړه چیف منسټر ونه کړه هغه د دې اهل دي خو موږ شکر دی په غټ ایشوز کې موږ جرګې کړي دي موږ په دې جرګو هم پوهېږو په کار سمون هم پوهېږو نو په دې کې موږ انشاءالله راغلي یو زه د خپل طرفه د سوات پریس کلب دواړو ګروپونو له دا یو د امن پیغام ورکوم چې موږ په دې کې خبره پوه شو دویمه خبره دا ده چې زمونږ صوبایي حکومت زمونږ وزیر اعلی چې کم کار کړی دی نو دغه انتهایی غندنه کوم بل انفارمیشن ډپارټمنټ دا ښکاري داسې چې کوم سیکټري دی انفارمیشن راغلی دی نو څنګه چې منسل یو نااهله او ناپوهه سړی دی نو دغه شان زمونږ ښکاري داسې چې د انفارمیشن ډپارټمنټ کوم زمونږ سیکټري راغلی دی لاندې چې هغه سره کوم خلک دي نو دا هم ډېر زیات انتهایی ناپوهه دي ځکه د هغې غوټه بېعزتي وشوه
دا جرنالستان چې دلته احتجاج کوي موږ دا راغلي یو په احتجاج سبا ځو هلته د چیف منسټر هاوس او د گورنر هاوس موږ ګیراو کوو نو دا ټول دنیا په دې باندې چې کوم ځای کېږي دې په ټول دنیا خبرېږي نو دا کوم خبره چې زه کومه زه خپل خبر راغونډوم هغه دا ده چې په ځای دی چې د امن د سولې د روغې او خو ټیک ټاک دا پرسټپ دلته دا یو زوړ پخوانی پرسټپ دی پکار دی چې دې لپاره فنډز الوکیټ شي او دلته یو خو جدید نوې ښکلې یو داسې پرسټپ جوړ شي چې هغه د دې صوبې یو مثالي پرسټپ د دې زموږ د جرنالستانو د سوات زموږ کوم زه ټول پېژنم په عینه ډېر ښکلي جرنالستان دي دلته ډېر ښکلي لیکوال دي دلته ښه شاعران دي دلته ښکلي ادیبان دي دا یو ویښه بیداره ضلع ده ډویژن دی نو دا د ډویژن پرسټپ دی زه دا خبره کوم چې د سولې او د امن کار به هم کوو او که د دې چیف منسټر عقل وي پوه وي نو دا احتجاج د دې په خپل انټرونشن وکړي په دې کې په خپله مداخلت وکړي دا افغان دا ګروپینګ دې هم ختم کړي شي او دلته په سوات کې دا کوم موجوده پرسټپ چې د دې بلډینګ هم زوړ پخوانی بلډینګ دی ناکافي دی یو نوی جدید اعلی چې د پېښور نه ښکلي د مردان نه ښکلي یو زبردست نوی پرسټپ دی جوړ شي ډېره مننه